حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَأَنَّ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرمائل کہ الصیام والقرآن یشفعان چې قرآن پاک او رمضان مبارک په ورځ د قیامت د انسانانو د مسلمانانو د فار شفاعت کوي د جنت د دخول خواسته کوي څه ورته وایي فیقول الصیام روژه ورته وایي و الله تعالی ته چې ای ربي ای زما رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار چې ای زما رب دغه بنده په ورځ کې به ما د خوراک او چښلو څخه او د هر قسم شهواتو څخه دغه څخه به ما منع کړی و نو فشفعنی فیه اے پروردگار عالم زما شفاعت د دغه انسان په باره کې قبول کا د ما زیر کړی وو په روژه کې په دنیا کې ما زیر کړی وو په ورځ کې به د خوراکي او د هر قسم شهوات څخه به ځان ساتي ولهذا د شفاعت قبول کا یا الله ويقول القرآن منعته النوم بالليل او قرآن پاک به بیا ورته وایي چې یا الله ما دغه انسان دغه بنده په شپه کې د خوب څخه بند کړی وو فشفعنی فیه نو زما شفاعت ته دغه انسان په باره کې قبول کا فیشفعان الله تعالی به د دې شفاعت قبول کی خدای پاک د دې شفاعت قبول کی هغه بنده به چیر بوزي او جنت به بوزي الله تعالی په دې ورځ د قیامت باندې و دې هر عبادت چې دی شکل ورکي صورت ورکي دې باندې به سبب از ان شاء الله مجلس درته کوم چې څنګه صورت ورکي و دې اعمال ته خدغه روزي او دغه قران پاک ته به هم دغه رقم صورت ورکړي شکل به ورکړي او د بنده په باره کې به دا خواست کوي چې خدای پاک د دې په باره کې زموږ شفاعت قبول کړي زموږ شفاعت ته تکو ګوره دا روزاني ول پر دوه قسم دی اول نمبر هغه روزه ده چې صرف د نس روزه ای نس یې وچ ساتلی د خوراک او چښلو څخه نور نه د ژبې حفاظت کوي او نه د سترګو د دید حفاظت کوي او نه د غوږو حفاظت کوي او دغه رنګ نه د لاسو او نه د پښو حفاظت کوي نو دا روزه داسې ده چې ګویا کې په ورځ د قیامت کې به د ده دپاره په ګټه کې صرف ستړیا او تنده ولوږه ورپاتې شي ګوره هغه کوم شفاعت چې کوي هغه روژه وي هغه هر روژه نه چې خالي د نس روژه وي دا خو کتاب لیکلی دی وای ایا دی د حیوانو مغزن دنونه که ټپ مو راچوه اوبه مو راچوه ماشام د ځانه بعد اوبه ورواچوه دا خبره خلاص دې ته د حیوان روژه وای نه که چیرې ستا د غوږو روژه نه وي ستا د فحشاتو ویلو روژه نه وي او ستا د پښو د لاسو روژه نه وي د دماغ د روژه نه وي د سترګو د روژه نه وي نو دې ته د حیوان روژه وای دا روژه د شفاعت نه ده بلکې دا روژه به د انسان دپاره بیا په ورځ د قیامت ته حجت ذریعه ګرځي د دا رقم انسان دپاره به دلیل دغه رقم روژه چې په هغه کې د مسلمانانو غیبتونه هم ښیي چغلخوري و شیطانت و منافقت هم ښیي او د نبي علیه الصلاة والسلام چې یو خلاف کاري یو بد عملي هغه هم دی په دا روژه کې ښیي موږ خو هغه غټه تقوا هغه د ژر خړولو د ژر کونډې والا غټه تقوا دا د پروژه کې چې بس پروژه کې تر حج اکبر پروژه دا دغه پرېږدي زره پرېږدي دا نو دا غټه تقوا ده دې ته د روژې مسلمان وایي لکه پنجابیانو سندیان نه د روژې مسلمانانو ته وایي نه په دې کې به انسان چې توبه وکړي بیا به د هرې ګناه څخه به توبه بیا دغه رقم به توبه وي چې مسلمان به یوه توبه وي د مسلمانو خو نه تر اختره پورې توبه نه وي نه تر اختر دویمې تر درېیمې پورې توبه وي د مسلمان باید یوه توبه وي هغه د پښې رقم توبه نه وي باید توبه چې ده هغه ټینګه توبه وي مسلمان خو الله تعالی د ښو اعمالو دپاره پیدا کړی دي او د توبې دپاره که بد اعمال بیا هم انسان دې کېږي ولې نه کېږي یاره انبیا خو موږ نه یو صحابه خو موږ نه یو اولیاء خو موږ نه یو خامخا به غلط کارونه رسه کېږي ګناه رسه کېږي ناروا رسه کېږي ناجایزه رسه کېږي لیکن بیرته الله تعالی بیا پټي راستولی ده لکه چې ناجوړه شي ډاکټر له ځې که نه ځې ته چې ناجوړه شي د ډاکټر په تلاش پسې لہذا چې کله دا روحاني ناجوړي درته پیښه شي په ګناهونو کې مرتب شي ګناهونه در څه وشي بیا الله تعالی د دې دپاره ډایرکټ بیرته نسخه راستولې ده دوا یې راستولې ده چې توبه ده توبه بیا پر وکړه
بیا لکه حیوان پر ګناه باندې مه پسې ټینګېږي چې زړه دې یو مخ پسې تور شي.